عمران خان اور پی ټی آی د پاره ډیره غټه خوشخبری نن راغه. اسلام آباد های کورټ په توشخانه 2 کیس کې د عمران خان ضمانت جاری کو. عمران خان د رهایی حکم یو کو، خو عمران خان تر اوسه پورې جیل نه د رها شوی. نور په کم کیسونو کې عمران خان تر اوسه گرفتار دی. عمران خان به کله د جیل نه رها کیږي. کم وکیل د عمران خان لپاره ډیره زیاته منډه تړي وخلی. علیم خان د هغه وکیل باره کې سویل دي. مکمل تفصيلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. عمران خان ته په کیسونو کې رو ریلیف ملاویدو ولده کله نه چې قاضي فیض عیسی تل دی ورنوي چیف جسټس راغله دی، نو عمران خان ته په کیسونو کې ریلیف ملاویدو ولده. عمران خان نن یو ځل بیا یو داسې کیس کې غل ریلیف ملاو شو. یو داسې کیس کې غل ضمانت جاری شو چې دغه کیس ډیر ټایم نه پینډینګ پروتو ډیلی ټیکټس پکې استعمالیدل. توشخانه 2 کیس په دې کیس کې نن وکیل د عمران خان چې کوم وکیل دی بیرسټر سلمان صفدر ډیر زبردست دلایل ورکړل او د اف ای چې کوم وکیلو هغه خاموش پاتې کو. او په دغه توشخانه 2 کیس کې اسلام آباد های کورټ د عمران خان د رهایی حکم جاری کو او د عمران خان ضمانت چې کوم دی په دې کیس کې جاری کو. جی اوس نور هم څه کیسز دي چې په عمران خان باندې جوړ. ډیر مرګري تاسو کوي چې دا کیس کې خدا عمران خان رها شو. نور کم کیسونه دي عمران خان ولې رها نشو، نو په دې باندې اوس خبره کو. په عمران خان باندې د 9 مئی 12 مقدمات درج دي چې کې سلور مقدمو کې عمران خان برشو چې په یو تفصیلی ویلاګ تاسو سره الریډي ما شریک کړو. سلور مقدمو کې عمران خان د 9 مئی مقدماتو کې د 9 مئی مقدماتو کې سلور مقدمو کې عمران خان برشوي دي. 12 ټوټل مقدمې دي چې اتو کې عمران خان لا تر اوسه پورې گرفتار دي. اوس دغه مقدمو کې هم د عمران خان گرفتاری اچول شوی او دین علاوه القادر ټرست کیس ته چې هغه هم لا پینډینګ کې دي. دغه فیصله هم ډیر زر راتلو ولدا. بل طرف لا د عمران خان چې کوم اهم سړی دی د کې پی کې وزیر اعلی الیمین ګنڈاپور نن یو ځل بیا عمران خان سره تقریبا 1.5 غنټه طویل ملاقات کړی دی. پرون هم ملاقات شو چې پرون 2.5 غنټه طویل ملاقات عمران خان سره د الیمین ګنڈاپور شو. نن یو ځل بیا ملاقات شو چې دا ملاقات تقریبا 1.5 غنټه طویل ملاقات په دې کې هم څه اهم ایشوز به ډیسکس شوي وي. څه خبره دنه په جیل کې د الیمین ګنڈاپور او د عمران خان شوي دی هغه بهر میډیا ته نه دي شو شوي. نه الیمین ګنڈاپور ویلي دی او نه دین علاوه چې دغه په دغه ملاقات کې څوک موجود وي هم دغه خبرې نه دي کړي. مطلب دا سیکریټ خبرې دي ا میډیا ته وړاندې نه دي راغلي. نو د اډیالا جیل کې یو ځل بیا د الیمین ګنڈاپور او د عمران خان یو اهم ملاقات شوی دی. بل بیرسټر سلمان صفدر دا هغه وکیل دی چې کم په دې توشخانه 2 کیس کې عمران خان د پر ډیر زبردست دلایل ورکړي او داغه په دلایلو باندې عمران خان ته په دې کیس کې ضمانت ملو شو. نو دې حواله سره د عمران خان خور علیما خان ویلي دي چې زه بیرسټر سلمان صفدر ته خراج تحسین پیش کوم چې دومره زبردست دلایل پیش کړل او د عمران خان د پاره د ډیره منډه تړو وخله. نو بیرسټر سلمان صفدر ته د عمران خان خور علیما خان خراج تحسین هم پیش کړی دی. نو سراتون کې ټایم کې عمران خان ته نورو مقدمو کې هم ریلیف ملاویدو ولدي او لګي داسې دینه مخ کې هم چې کم اهم کسان دي کم د نیوز والا خلق دي یا کم د مطلب اخبارات والا خلق دي. نو هغه ویلي دي چې نومبر اخره پورې کې د شي عمران خان ته رهایی ملو شي. نو راتلونکي ټایم کې به د نور کیسونو اپډیټس هم راځي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.